بسم الله الرحمن الرحیم. لا یلدغ المرء من جحر مرتين. لا یلدغ المرء، یو انسان نشي چیچلی، من جحر د یو سولینا، مرتين دو ځله. په دې سبق کې یو لوی نصیحت ذکر کړی دی. ادا چې یو انسان یو سولی سره نږدې ناستی او د هغې سولې نه مار یا لړم وچیچي، نو دله په کار دادي چې د هغې سولې نه ځان بچ ساتي او د هغې نه لرې شي. همدقسې مثال د هغه انسان هم دی چې یو بل انسان وله دوکه ورکي، نو د انسان له په کار دادي چې د دغه دوکهباز انسان نه بیا ځان محفوظ ساتي. لا یلدغ المرء من جحر مرتين. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لا یلدغ دا د باب فتحه یفتحونه د فعل مضارع منفي واحد مذکر غایب مجهول صیغه ده. لدغونی مصدر راځي معنی د مار یا لړم چیچل. جحرین واحد دی جمع اجهارون راځي معنی د سوله. مرتين دا تسنیه د واحد مرتون راځي. لا یلدغ المرء من جحر مرتين. د دې ترکیب داسې دی چې لا یلدغ فعل مجهول، المرء د دې نائب فاعل، من حرف جار، جحرین مجرور، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو لا یلدغ فعل مجهول پوری. مرتين دا صفت دی د موصوف محذوف. هغه موصوف محذوف لدان مصدر دی. لدان موصوف، مرتين صفت. موصوف سره د صفت نه دا مفعول مطلق شو د لا یلدغ فعل مجهول لپاره. فعل سره د خپل نائب فاعل او مفعول مطلق سره دا جمله فعلیه خبریه شو.